الحمد لله رب العالمين أمر بالإحسان والتعاون على البر والتقوى ونهى عن الإساءة والأذى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. ها کسان چې ضرر رسي ایماندارو سړو ښځو ته بغیر د هغوی نه چې هغوی کړي وي په تحقیق سره دوی بار کو لوی الزام او ګناه ښکاره. سورة احزاب آیت نمبر 58. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ایمان صدبر شپیتا یا صدبر اویا سانګره د ټول نو چته سانګه د ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د توحید او د ایمان ده او د ټول نه لاندې څنګه اماتة الاذى عن الطریق د لارې نه ضروري شی لرې کول او حیا یا ډېر عظیم څنګه د ایمان ده. او بل حدیث کې بیا راځي چې کله حیا ختم شي صحیح بخاری حدیث ته رسول الله فرمایي چې تیر شوي انبیاو نه دا خبره را روانه ده چې کله حیا ختم شو اضافات کل حیا ففعل ما شئت چې حیا لاړه د انسان نن بیا چې سکه نه غدي نو حیا یو عظیم څنګه د ایمان ده. لہذا نن مختصر غوندي تحریم اذیت المسلمین فی مرافقهم مسلمانانو ته ضرر رسول دا مسلمان صفت نه ده. د مسلمان صفت خدا رے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان خو دې ته وایي داغه د لاس او د جبې نه بل مسلمان ته تکلیف نه. او مؤمن دې ته وایي المؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم. مؤمن دې ته وایي چې د خلکو مال او دولت د هغوی جان او عزت او د هغوی وینه دا محفوظ وي. چې کله د صفت دارې چې د مؤمن ددنه د مؤمن مال ددنه بچ نه لري دا وینه دنه بچ نه را دا عزت دنه بچ نه لري د جبه چې کوم دی نو هغه د مسلمان خلاف استعمالېږي. مسلمان ته به ضرر رسي غیبت کوي چغلي کوي بهتان او الزام تراشي کوي دا غي سره الزامات لګي مالیاتو کې ضرر رسي کوړی کوي منتری کوي جادو کوي سحر کوي بل مسلمان دردي بل مسلمان ته تکلیف رسي د بل مسلمان زړه چې دنه پریشان کوي دا مسلمان نه دی منافق دی. اوس خپل ځان ترل پکار چې زموږ څه حال دی زموږ جبه څومره صحیح استعمالېږي او زموږ جبه مسلمان ته څومره تکلیف رسي. د مسلمان عزت زموږ د جبه او د لاس نه څومره زیات ټکونه محفوظ دی. ډېر خلک په دې غلط فهمي کې بار بار د خبرو کوم چې ورمونږ ډېر بی اختیار لګیو بیا خصوصي هغه طبقه چې هغه لاندې طبقه ده هغه طبقه ډېر بی اختیار روانه ده. هغه طبقه دغه وس نشته دغه سره زور نشته دغه سره طاقت نشته دغه سره قدرت نشته دغه سره مال نشته دغه سره ظاهري سیاسي ډانچه نشته داخله ډېر بی اختیار روان دي. حجاج ابن یوسف مبارک یو سړی امام قرطبی رحم الله نقل کوي ډېری ګستاخی خبرې وکړي
نو حسن بصری رحم الله تو فرمایل چې لکه رورا د حجاج نه داغه د زرګاو لکاو ظلمونه تپوس کیږي ستانه باندې وی خبرې د ظلم تپوس کیږي راته چې کوم زیاته کې ستانه مستاده دی وی خبرې تپوس کیږي نو د آیات ساتي وره دا غلط فهمي دماغونه لري کول وکړ دي که فرض کا د یو مشر نه د یو غټ نه د یو عالم نه د یو پوه نه د یو سیاستدان نه یو د لیډر نه یو خود سي ماحول کې یو خبره داسې ده چې هغه ماحول ته نقصان نسي ماحول ته معاشري د پاره فسادي دا غي ذکر کول ګناه نه ده چې پلان کې نه ځان ساتي عقاید د پاره بربادي ده د اعمال تباہی ده د معاشري اصلاح په ځای باندې فساد کوي د وطن د پاره چې کومه ده نقصان ده د اسلام د پاره نقصان ده د الله او د رسول په شان کې ګستاخی کوي دا غي مبارک چې کومه ښکارا خبره وکړي چې دا دې نظر ساتي ځکه ستا انفرادي کار نه خپل ځان د پاره نه کوي هغه د معاشري د پاره کې د انسانيت د پاره کې جواب صحیح استعمال ده لیکن پاتې شو انفرادي لحاظ سره د چا په باره کې د چا په شان کې ګستاخی کول کاغه سړی د سر نه ترخپو پورې ظالمي نو داغه نه د سر نه ترخپو پورې چې څومره ظلمونه یې داغه تپوس کیږي غوستانه استاد یې خبرې ظلم تپوس کیږي ته ودی سنوي زمانه به تپوس نه کیږي د دیو نه ډېر غټ خلک بداسي چې ګناهګار نه ګوري هغه به زموږ دې خبرو معاف کړي هغه زموږ دې بکواسونو معاف کړي نو د مؤمن صفت سره هغه دار چې دې به مؤمن ته ضرر نه رسي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا سورۃ احزاب آیت نمبر 58 کې الله فرمایي کم خلک ایماندارو سړو خزو ته ضرر رسي بغیر دا ونی چې هغه سکړی دي دې سکړی مطلب دا دی چې دا غوی په ژوندۍ کې یو کار شته هم نه یو ضروري کار شته هم نه یو دا چې معاشري ته دا غي نقصان نشته تا ته نقصان نشته دا غي انفرادي لحاظ خپل ځان ته تبعی نه ځان غر کو نو کله هغه انفرادي ګناي ناغم ته پړاګه د خلکو مخ کې نشي ویل لاړ وشي هغه ته به ضرورت دا کار مکو دا ډېر غلط کار کله هغه ګناه دا سی چې متعاتی وي هغه تجاوز کوي اگر در وجود نوزین هغه د معاشري ته زیاده دی وجود نوزین هغه د ماحول توزیع هغه اسلام ته نقصان رسي نو بیا دغه بیان چې بیا کول شي شعب الایمان کی نبی علیہ السلام اماتۃ الاذان الطریق د لار نه ضروري شی لري کول دا د ایمان یو څنګه جوړ کړی ده نو چې وسړی د لارې نه یو چخچې یو غنه یو ګیټۍ یو ګندګي لري کی او دا لار صفا کې د لارې نه ماحول پرسکون کی نو پاغه باندې دومره ثواب دی چې یو د مسلمان زړه چې کوم دی نه هغه تسکه د پریشانی نه بچ کې هغه د ضرر نه بچ کې هغه د زخمی کول نه بچ کې نو په دې کې وسمره ثواب نن خو موږ کوشش کوو چې خلک سکو خلک غمجن کو پریشان کو نو الایمان بضع و ستون شعبه ایمان صد بر شپیتا یا صد بر اویا سانګي ده دا نه دا کثرت ته اشاره ده عربی زبان کی 40 60 70 100 دا چې کله راځي نه دی مطلب دا نه چې هم دغه محدود مراد دي دا نه دي د دې نه مراد دي نو کثرت ډېر زیات سانګي دي د ایمان چې باقي یو څنګه د ټولو نو چته څنګه ده چا کلمه د توحید کلمه ده چې سړی مؤمن باغې باندې ګرځي لا اله الا الله د لا اله الا الله سره چې نیکی کینو دا غي بیا ثواب ډیر زیات دی دنیا کې د آخرت کې دی او د لا اله الا الله چې ور سره نه وي او په دنیا کې انسان د هغه کارونه کوي نو دنیا کې ول الله خو بدل ور کوي په آخرت کې د سن ملوي یو کافر په دنیا کې بے ضرر دی او هغه د معاشري د پاره چې فسادي نه دی او د انسانیت لپاره نقصان نه دی او د معاشري ناسور نه دی بلکې هغه خلق سره کوي رفاهي کارونه کوي رفاهي امدادونه کوي الله تعالی هغه ته هغه بدل په دنیا کې ور کوي په دنیا کې دا په ژوندۍ کې رکاوټونه ختمي آخرت کې د سنه ملاويږي ولې وته نه ملاويږي ځکه چې کلمه ور سره نشته توحید ور سره نشته ایمان ور سره نشته عقیده برباد ده نو چې یو کافر ته الله تعالی هغه کارونه باندې چې باغې کې ضرر نه یو پای کې یو امن یو پای کې یو پیدا وي
انسانیت تاغي ته په دنیا کې پیدا ورکړي، مسلمان ته به څنګه نه ورکړي؟ مسلمان ته به ورکړي، لیکن مسلمان خو پیژني. حضرت ابو هريره ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دا مسلم حدیث ته ابو ذر رضی الله عنہ ډېر سیده ساده مسلمان د یوې لارې، ټول صحابه سیده ساده مسلمانانو، خدا ابو ذر رضی الله عنه مبارک رسول الله فرمایي چې نه خاوري دې انسان پیدا کړی دی چې اصدق لهجه من ابي ذر، چې داغه لهجه د ابو ذر رضی الله عنه په شان دي رښتینی. ابو ذر رضی الله عنه یو واری خپل غلام تقار شو یا د بل غلام تقار شو، او چې کله غصه شو نبی علیہ السلام راغی نو ورته وایي ابو ذر ویل یو زما دا وصیت واورئ چې چېرته قاضي نه شي، قاضي کېږي به نه. تاسو خو وایئ که نه قاضي تاسو پېژنئ، یاره پلانکي زمانه کې یو قاضي صاحب و، داسې قاضي و چې بس سړي به خبره وکړه را سور به شو، دا نه قاضي نه و، نه د قاضي زوی و، نه په قاضیوت باندې په قضاوت باندې پوهېدو، نه د قاضي د آداب د شرایطو نه خبر دی، دته چا قاضي ویل دی، دی خو بس چېرته سیبه اخیستي جب بیډه کړی دغه غوسه کېږي. قاضي دا به نه مدعي ته غوسه کېږي نه به مدعی ته غوسه کېږي، دی به پرسکون ناسي. ولا يقضي القاضي وغضبان، رسول الله فرمایي چې قاضي به فیصله نه کوي چې کله دی غوسه شي، د غصې په حالت کې به دی څه نه کوي، دی به فیصلې نه کوي، دی پرسکون ناسي. چې کله سړی غصه شي د هغه عقل ختم شي، کله سړی غصه شي د هغه سکون ختم شي، توجه ختم شي، دی به څنګه فیصله وکړي؟ دی به غلې غلیا ناسي، د مدعي بکواس موري، د مدعي بکواس موري، د هغې نه بعد به چې کنه دی فیصله کولی شي چې دی غصه شي دی به څه فیصله وکړي. نو ابو ذر رضی الله عنه ته رسول الله دا خبره ولې وکړه؟ اصل خبره دا وه چې د دین په مقابله کې او د ظالم په مظلوم په مقابله کې ظالم ته صبر کول د ابو ذر په کتاب کې نه و، چې ویل دا ظالم دی او دا مظلوم دی، و د ظالم نه به سیده لاندې وته څنګه ظلم کې زره ژوندی یم. نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ته به قاضي یې، ته به د ظالم او د مظلوم په منځ کې فیصله کې، او که نه ته به د مظلوم دپاره چې کوم انتقام اخلې، نو د ځان نه مدعي نه جوړې، لیکن ته خو ما ته پته لري چې نه شي ټینګېدی. که تا ته پته ولګېدله چې دا مظلوم دی او دا ظالم دی، نو ته مظلوم پرېږدې په ځای باندې او سیده ظالم د مرۍ نه نیسئ، نو فیصله به څنګه کې؟ ستاسو فیصله بیا بل سړی کوي. ځکه ورته دا خبره کړې وه. هغه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ اصدق اللهجه فرمایي چې رسول الله وفرمایل چې ما ته د امت اعمال وړاندې شو، حسنها وسیئها، ما ته نیک اعمال او بد اعمال د امت وړاندې شو، فوجدت في محاسن اعمالها الازایمات من الطريق، نو ما د دې امت په نیکو اعمالو کې دا ولله چې په لاره کې یو ضروري شی، یو چخچې، یو غنه، یو ګیټۍ، یو لرګی، یو داسې خبره چې هغه د انسان ته ضرر رسوي، نو هغه لرې کړی سړي نه مې پکې بیا موندو. ووجدت فی مساوي اعمال النخامة تکون فی المسجد لا تدفن، او په بدو اعمالو کې ما ته دام میلاو شو چې یو سړي په جومات کې خراج کې توکلی دي، لاړې توکلی دي، تاسو پکې نسوار توکئ، ها دغه د نسوار وکړه. نسوار څه کم مولا چې نسوار کې دا مولا څنګه دی؟ ها خو استاد به نسواري، کله چې استاد نسواري شاګرد نسواري، الحمدلله زموږ استادان نسواریان نه وو، موږ هم نسواریان نه یو، زموږ شیخان چې کوم دي نسواریان نه وو او موږ هم نه یو. نو کوم مولا چې نسوار کوي نه داغه استاد به نسواري، او که استاد نسواري نه دی که دی بدتر انسان دی. اوس مولا سړي د شان سره جدي خو په خوله کې مسواک پکار دی چې مسواک وهي، د خولې نه خوشبويي خېږي، او استاد د خولې نه چې کوم دي هم تلاوت روان دي، هم د نسوار څخه ګندګي روانه ده، فرشتي به څنګه راشي؟ او بیا منځ ته مخکې شي، او بیا به ګراته مې چې روژه پکې نه ماتېږي، عوامو ته وې ته سم سړي سره کښېنه او دا خبره وکړه پته ولګي، نو دا ګړي وړي به وي. نو ته به راشې په جومات کې دا یاد ساتي د اودسونو ځای دا جومات یې سره کم ځای چې د کمشي دپاره جوړلی نو مجبورن جوړلی، مجبورن په جومات کې دننه اودس کول دا مجبوري ده، دا ضرورت دی. که دا مجبوري او ضرورت نه وی نو جومات کې دننه اودسخانه نه وه،
مراسیل ابو داود نقل کوي د جمعات په دروازه کې به تشو میچاز ځای نه جوړي د دې پابندي را ته لاړ شاو جمعتون ته وګوره جمعات په دروازه کې جوړ کړي مولوی صاحب دنده دي خطه دي پورته دي مولوی صاحب خبره نه هغه مراسیل څه پیژني اره دینه څه خبر ده چې دا حدیث تشته اچر ته خبر ده چې د جمعات په دروازه کې او د تشو میچاز ځای جوړ شوی شرعي لحاظ سره دا بند دی ولی بند دی جمعات صفایي ځای دي ته فرشتي راځي د دې ګندګونو د فرشتو نفرت ده د انسانانو تیم نفرت ده نو ګردار جمعات حصہ ده دا نه خرڅولی شي نه بدلولی شي نه معلق کولی شي دا جمعات سره تحت السرا او د اسمانه پوری دا به د همیشه دپاره نو په دغه ځای کې د جمعات په دې او د سنو په ځای کې کوشش دا کوي دا ګندګي مندګي دا ماچوي چې راځي که نه د خپل نسوار د جمعات نه بهر توکوي کم ځای چې جوړ هغه ځای کې توکوي نو ځکه رسول الله فرمایي چې ما په بدو اعمالو کې التي والله چې سړی په جمعات کې لاړې توکلي لاړې نو چې لاړې توکلې دي نو ما وکتلې چې ردا دي او په نیکو کې مې دا والله چې سړی د لارې نه یو ګیټۍ اوچته کړې ده د دې دپاره چې خلقو ته ضرر او تکلیف ونه رسېږي عادت دار جمعات ته چې راننوځئ زه بار بار دا خبره کوم مشران چې څنګه کار کوي کشران هغه شانتي ورپسې زمونږ شیخ صرف الله وبخښي هغه چې جمعات ته راننوتل د هغه د عادت و چې جمعات ته راننوتو سره په جمعات کې به چې را روانو نو دا چخ چې تارونه وغیره دا به اوچتول او دا به یا بهر ته ګزارل په خپل جب کې اچول نو په هغه زمانه کې چې څومره ماشومان طالبان خو پرېږده طالبان خو سره عادت خو هغه خو بیا لاړه لیکن د هغې ماحول او د محلي هغه ماشومان نن زه ګورم چې هغه غټ غټ سپین ږیري دي خو چې کله راننوځي اقا عادت ته بګي بس جمعات کې ګرځي یاد نه چخ چوچته تار اوچته سوچته باتې گزاري دا ډېر لوی ثواب دی ثوابونه شمارئ ما خو کوئ شمارل مه کوئ ضربونه مه ورکوئ شمارل مه کوئ خو کوئ چې تا ته پته ونه لګي او قیامت کې ستا چې کوم دی ثوابونه یو لوی چې دی نو ذخیره جمع شوي او که ته شمارل کې نو د دنیا نعمتونه دي بیا به نعمتونه هم شمارې د یو نعمت په مقابله کې ستا ټول اعمال لاړ شي بیا به څه کې ځکه ته خو د الله تعالی سره چې کوم دی نو بیا د خرڅولو د اخیستلو دپاره چې دی نو خپل یو ریټ مقرر کې نو په خپل ریټ باندې خو ته الله تعالی چې کوم دی نو ثواب نه درکوي الله تعالی په خپل کم مقرر چې ثواب مقرر کړی هغه به درکوي استاد د ریټ مطابق تعالی ثواب نه درکوي تعالی د ریټو نه ږدي چې دومره ووایې نو دومره ثواب بشي چې دومره ووایې دومره ثواب بشي دا ستا ریټونه دي او ستا په ریټ به زه ستا نه سودا یا اخلم یا بنالم ریټونه مه ږدئ خو کار کوئ نیکي کوئ شمارئ ما نو وجدت فی مساوی اعمالها النخاع تكون فی المسجد لا تدفر پخوانه جمعتونه چونه کچو چرته چې حدیث واورې ما خو تاسو مخکې ویلي د یو حدیث ته بیانول لپاره 1500 حدیث به زده کې علم زده کول اسان علم بیانول ګران دي یو حدیث علم دې زده کو نو د یو حدیث ته علم د پاره به ته بشمار حدیث نور یادې اوس حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جمعات تراشه خی طرف ته لاړې متو که ګس طرف ته که څوک دی نه وي نو لاړې تو که که څوک نه وي نو لاندې تو که ګس طرف ته د ګسې خپې لاندې او په خپو کې څه که په خاورو کې پټ که ته به دې جومات کې تو کولی شي او تا خو به حدیث موندلی ته راشه زموږ په جومات کې لاړې تو که زموږ کارپېټ څښه کې د دې دپاره بل حدیث راوالی بل حدیث دا چې نبي علیه السلام فرمایي چې خپل جامه او څادر او پلو یې داسې راتاو کو دا حدیث به ورسره ولګي چې که خامخا لابودي وي د لاړو د توکلو چې دی نه امکان نشته ځان والی ظاهر نه جوړي د لاړو د توکلو امکان نشته لاړې توکلې نشي او تا ته تکلیف دی دا خپل لمن نه واخله د جومات کارپېټ ستا د لمن نښه دی د جومات ځمکه ستا د لمن نښه ده جومات ستا نښه دی نو دا لمن دې راواله یا سره ټیشو پیپر دی یا سره رومیال در سره دی راواخله په دغه کې لاړې توکه وې مګه په جب کې کېده بهر ته به څه کې بیا به وګرځې که ټیشو پیپر دی یا څه شی دی بیا یې ګزار که هسې نه چې تا دا حدیث اورېدلی دی چې راشس په جومات کې چې لاړې توکه پونده پورې راکړه دا زګي پوندې دی چې درې پوندې پورې چا راښکو دی کارپېټ به بیا پاتې رهي بیا به چې کومه دی خبره ختمه کړي
نه دې لپاره دغه طریقه ده، په دغه طریقه باندې بس وکړي داسې. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه. په هر یو جوړ باندې د انسان چې کله د سبا کې یو خیرات او صدقه ده. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه. د دوه کسانو مینس کې انصاف په فیصله وکي جوړ راولي دا یو خیرات ته. وتعين الرجل في دابته فتحمل عليه متاع صدقه. یو سړی دی هغه خپل پیټه نشي باروله، سولې ته نشي خېجوله، په خپل نشي په شا کوله، تو سره امداد او تعاون وکي. والکلمه الطیبه صدقه. یو خیسته خبره چاته وکي ردی چاته پستو نرم خبره ورکي، تسلی ولا ورکي. یو سړی د خپل ژوندۍ نه امید شوی دی ته ول تسلی ورکي. یو سړی ته غم رسیدلې ته ول تعزیت تلاړ شي کینه ور سره تسلی ولا ورکي، خبري ور سره ورکي، غم بدل کې غم. دوا کول دا خو بدعت ته رسم دی چې ځا بیا به دوا کو بیا به دوا کو بیا به دوا کو بیا دا بدعت ته. دعا په کې خوشته نه تعزیت څه ویل کېږي. تعزیت ته بیمار سره د مړي د غم چې چاته رسیدلې د مړي والا د کور سره په غم کې شرکت کول. نو په غم کې شرکت داري ولې د مړي د کور چې سار نه سي دواګانی کوي چې بار بار چغو با چاله کې بیا به دوا کو بیا به دوا کو بیا به دوا کو. لاړ شه دی غلې کېنه فرض غړې خلک راجمو شو او دعا یو ځل وکړي چې نو ته فرض وي نو ته واجب وي نو ته سنت مؤکد وي نو ته مستحب وي وکړه. لیکن دا طریقه چې کېنه تبم دعا وکړي لس کسان نغلي تبم دعا وکړي تبم وکړي خو دې ورته وایي چې ورور زرا غلم حاضر یم حاضر جناب. دې د پر دعا کې چې ځان ته وخه نو د ځان د خول لپاره خو بیا ته طریقه ده چې راشه دی ورته ورور السلام علیکم زرا غلم ها دعا ته ضرورت ہے. پټ کې نه خامخا شوق ذوق تیرې فضل کې وته دعا کوو. د تعزیت مطلب دا نه دی چې مولا به راځي خامخا به تقریر کوي، تقریر به ولا ورغلی ها مولا به راځي تقریر به کوي. هلکه د سار نه شروع کړي ټول خلک یې خولې له راوسته خولې له قسم دی چې هغه فاتحې والا خلک چې کوم دی نو هغه سم تنګ شي چې هر شی راځي تقریر کوي، هر شی راځي تقریر کوي، هر شی راځي. دا په کوم سنت کې دی؟ نبی علیه السلام چېرته کړی دی؟ صحابو دا کار کړی دی، تابعینو دا کار کړی دی، تبع تابعینو دا کار کړی دی. بس خو مولوی صاحب دا تقریر هلکه ټیک ته اوس ډېر ټایم شوی دی. یو داسې مولوی صاحب راغی چې د هغه نه داسې خبرې اورېدل چې هغه ټیک خبرې کوي. د دې معاشرې ضرورت دی. خلک ورته یاره جي تاسو یو 2-3 خبرې وکړئ نو ښه خبره ده. لیکن چې اوس ته خلک دا غلي شوي نه دي، یو ناست نه بل پاسي، بل ناست نه بل پاسي، بل ناست دا د سنت نه خلک اړول دي، دا د دین نه خلک فرار کول دي. دا طریقه نشته دی. دا چا نه ده کړي. د تعزیت مطلب دا دی چې کېنه د هغوی سره په غم کې شریک شه، د هغوی سره خبرې وکړه. دروغ خبرې په جومات کې هم ناروا دي، بهر هم ناروا دي. غلطې خبرې بار هم ناروا دي، دن هم ناروا دي. د منفرد لپاره هم دي او په تعزیت کې هم دي. صحیح خبرې کوه که نه یاره جي دا خلک خبرې کوي، خبرې به نه کوي الله ورله خوله ورکړله خبرې به نه کوي. خلک جي ناست دي هغه دي خبرې کوي، خبرې دې کوي ټیک دې کوي، دروغ دې نه وایي، غیبت دې نه کوي، چغلي دې نه کوي، الزامات دې نه لګوي، خلک دې نه پریشانه کوي، د چا زړه دې نه غمجن کوي. د دې دا مطلب خو نه دی چې بس شل ملیان راغله شل تقریرونه به کوي او نن سبا هر چا تقریر راغلی هر یو سړی مقرر دی مولا دی. نو بس څه به وکړو؟ دین خاصم لاړو جاهلان ته پاتې شو. ها العلم فی رذلائکم. نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په نښو یو نښه داره د مسند احمد حدیث دی العلم فی رذلائکم. علم باغ خلکو ته ملاو شي چې به علما نه ځان ته به علما وي، او پوهه نه ځان ته به پوهه وي، او معاشره کې ماحول نه پیژني. د دې نه به خبر نه چې دې کې بیان کول پکار دي که نه دي، دلته خبره ضرورت شته که نشته، خلک متوجه دي که نه دي، خلک زما خبر اوري که نه اوري، خلک دې خبرې اورېدلو ته برابر دي که نه دي. یو سړی دی هغه جاړي چغې وباسي تا ورته تقریر شروع کړو، لاړ شه هغه به لاس په سر لاس راکاږه ورته وایي وروره لږ ارام وکړه، پریشاني مه کوه، چغې مه وباسه، تا دلې تقریر شروع کړه هغه دې کوي چې دې دا څه شی دی اپس به کې تا ته کنځلي کوي. ماحول ته به ګورې نه العلم فی رذلائکم معنی دا شوه ماحول ته به نه ګوري لګیا به علم به ورسره نه یو لګیا به نو په هر جوړ باندې خیرات دی. 2 کسانو منځ کې کلمه طیبه چاته ویل داسې یو خبره چې هغه ته اطمینان او سکون میلاو شي. وبکل خطوه یمشي الی الصلاه صدقه، او کم قدم چې ته جمعات تاخلي دا یو صدقه ده. ویمیت الاذان طریقې صدقه، او یو ضروري شی د لارې لرې کول دا یو صدقه ده. رواه البخاري و مسلم.
ومن انواع هذه الصدقه ازاله الاذى. په دې انواعو کې یو نوع دا و چې د لارې نه ضروري شی لرې کول، لیکن لاره بندول تاسو لرې کوئ. د ټول کور وبا د کور ټوله ګندګي خپل کور دې پاک ساتي، او چې د کم ځای د پاکولو حکم دی نو حق لارې ته ګندګي راایستل. ټولې وبا لارې ته راایستلې په لاره بهیږي، خپل یو انچه بهر نه پرېږدي او غټ وټی چې کومه دی نو دا یې په لاره کې کړی دی. یعنې څومره کلک مسلمان دی، څومره ښایسته مسلمان دی چې خپل انچه دا نه پرېږدي، یو ستر لارې ته نه پرېږدي او په یو ستر باندې چې کوم دیوال کړی دی او خپل دیوال یې دننه کو. او دا قومي لار، دا لار ګورې دا نه چې دا د کنډرو لار ده او دا د برکلي ده او دا د کالونۍ ده، دا د ټول مسلمانانو لار ده. که د امریکې مسلمان راغی په دې طرف راځي، او که د سعودي عرب مسلمان راغی په دې طرف راځي، او که د ترکي مسلمان راغی په دې طرف راځي، او که کافر راغی نه به راځي. دا د ټولو لار ده، ته نشي منې کولی. قومي لار ورته وایي. ته ولګېدلې تا په قومي لار کې وټي جوړ کړه، لاره یې ټوله دننه کړه، خپله حصه دې ټوله دننه کړه او په لاره کې وټي جوړ کړه، ټوله ګندګي دې چېرته راوایسته، دې لارې ته راوایسته. او څه ظالمان هغه پکې داري چې په لاره باندې رپاسه اوبه بهیږي، خپل پیپ یې راایستلی دی، رپاسه اوبه بهیږي. دا سوچ هم نه کوي چې زه مسلمان یم، دا سوچ هم نه کوي چې دا د مسلمانۍ خلاف کار دی، دا د منافقانو کار دی. وګورئ که نه دا خپلې لارې کوڅې وګورئ که نه تاسو ټوله پکې ناست یو، ستاسو کورونه به چېرته زما خاله د زمزم اوبه راوځي، خو دغه دي نو یو شی دی. نو کم کور ګورئ، کم سړی ګورې، نیک ګورې، بد ګورې، هوښیار ګورې، ناهوښیار ګورې، مشر ګورې، کشر ګورې، ټول دغه شانتي دي. سر نه ورسره سوچ نشته، فکر ورسره نشته، دا یو ګناه ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نن نه 1400 کاله مخکې خبره ویل عجیبه مسلمانان دي. کومه کار چې د رسول الله په زمانه کې مونږ د مهلکاتو نه د تباه کوونکو ګناهونو نه ګڼو، هغه دوی ته د سترګې د خسنې په برابر هم نه ښکاري. نن مونږ ته هغه غټ غټ ګناهونه، هغه کبایر چې هغه د هلاکت دپاره چې کومه دی نو جوړ شوي دي، هلاکت دپاره سړی تباه کوي، هغه زمونږ دپاره د ذرې برابر بلکې مونږ ته ثواب ښکاري. دا یاد ساتئ، دا ډېر لویه ګناه ده. لاره، عدیره قبرستان، د جومات حصه دا بندول دا د ذلت نښه ده. کامیاب شوي دا نه دي ناکام دي، والله دې ښه ناکام دي. چې کم خلک دا کار کوي که نه هغه دې الله ښه ناکام دي. دا قومي زګونه، دا قومي اشارات چې کوم بندوي که نه او په دې کې خلقو ته ضرر رسوي، دا کامیاب دي نو ناکام وي. لہذا د مسلمان کاردار چې به څه کوي د لارې نه به ضروري شی لرې کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام قال بینما رجل یمشي بطریق وجد غصن شوک فاخذه فشکر الله له فغفر الله له. صحیح بخاری مسلم نقل کوي یو سړی په لار باندې روانو، د غني یو څانګه د اوچته کړه چېره دا خو به چاته ضرر ورسوي، د الله د نعمت شکریه ادا کړه چې الله دله عقل ورکړی صحیح استعمال کو، الله دله سوچ ورکړی صحیح استعمال کو، الله ول لاس ورکړی صحیح استعمال کړه، الله ول وجود ورکړی صحیح استعمال کو، ضروري شی لري کو، الله تعالی معاف کو. او د مسلم پر روایت کې لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطع من زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. او د صحیح مسلم پر روایت کې وسرداري چې یو سړی و د هغه د کور کې یو ونه ولاړه، د هغې ونې نه یو څانګه راغلې وه، په دې لاره باندې راښکته شوې وه چې خلکو ته تکلیف رسو. دی چې راغی دې څانګې ته یې وکتل چې لکه زما د دې کور دا ونه او زما دا ونه دا خو دې خلکو ته ضرر رسوي، نو دی ولګېدلو هغه څانګه یې ایسته کټ کړه بره. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه انسان ولیدو چې هغه په جنت کې چې نو ګرځي چې خپله یو څانګه چې په لاره باندې راښکته شوي وه خلکو ته ضرر رسو، هغه ضرر د رسولو په وجه باندې هغه لاره څانګه کټ کړه چېرې خلکو ته اسانتیاوي ضرر ورته دا میلاو نه شي. لهذا دا ډېر لوی ظلمونه دي، خپله ژبه کنټرول کول پکار دي. او نن سبا بېشماره ظلمونه روان دي. مسلمان ته ضرر رسول په هره طریقه چې وي دا ډېر لوی ظلم دی، دا د مسلمان صفت دی. د دې نبی علیه السلام فرمایي ومن اذیة المسلمین الجلوس علی طرقاتهم ایاکم الجلوس فی طرقات فقالوا یا رسول الله ما لنا من مجالس نعبد. یو ځل رسول الله فرمایل چې اے مرګرو په لارو کې مه کښېنئ، نو هغه ورته د الله رسول زمونږ ټول د ناستې ځګونه چې دي نو هغه خو د دې لارو په دې خوا کې جوړ شوي دي د پخوا نه. نو نبي علیه السلام ته فرمایي چې که خامخا تاسو سره بل ځای نه وي
فاذا بیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه، د لارې حق چې کوم دی لارې ته ورکړئ. قالوا ما حق الطريق یا رسول الله، د لارې څه حق دی؟ قال غض البصر، چې په چوک کې پناه کړی نه نو ښکته به نه ګورې. د لارې چې په چوک کې پناه کې نو ښکته ګوره، نه چوک نه نظر ښکته ساته. د لارې حق سره دارې چې غض البصر، لازمي نظر ساته، خلقو ته جګ جګ مه ګوره، زنانو ته مه ګوره، ښکته ګوره. وکف الاذى، اسې نه چې وایي پلانکې په هغې لار باندې ناست وي د هغې مردار د لاسه مونږ په هغې لار تللی شو. پخوانه یو څو مرداران اوس خو څه ختم شو، څه به لږ لږ پاتې. الله دې دغه هم ورسره ختم کړي. په لاره کې به ناست و خلک په هغې طرف نه شو تلی، وایي په دې پلانکي لاره کې هلته خو پلانکې شی ناست دی، په هغې طرف مونږ تلی شو. چې ځو خو ضرر رسوي، خامخا به څه وایي، څه ګډې وډې به وایي. ځان نه داسې مسلمان مه جوړوئ، ځان نه داسې مسلمان جوړ کړئ چې هلکه په دغې لار باندې زما لولي پلانکې هلتې ناستي چې تش په هغې باندې سلام وکړم، دا زما دپاره ټولې ورځې خوشحالي ده. داسې مسلمان جوړ شه، داسې مسلمان مه جوړېږه چې ته وایې چې یاره په هغې لاره باندې نه ځم، ولې هلته خو هغه پلانکې مردار ناست دی چې په هغې طرف ځم خو هغه ما ته تکلیف رسوي، ما ته ضرر رسوي، خبرې کوي، پالتو بکواس کوي. نه غریب هغه لار پرېږدي، په بله لار باندې روان شي نو ضرر په لاره کې چاته. کف الاذى ورد السلام، سلام جواب کوئ. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، امر بالمعروف و نهي منکر کوئ. دا د صحیح بخاري او د مسلم حدیث دی. لہذا دا ضرورونه دي، د دې ضرورونه ځان ساتل پکار دي. نور بېشماره ضرورونه دي. لنډ قرآن مجید د هغې الفاظ دا ذکر کړي دي چې والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. الله تعالی دې موږ هغه مسلمان جوړ کړي چې د هغه ژبه، د هغه لاس، د هغه سوچ، د هغه فکر، د هغه خواهش دا په کنټرول کې وي او د یو مسلمان خلاف استعمال نشي. هسې نه ګوره سباله نن خو مونږ وایو نه مړه کېږو، هېڅوک نه مړه کېږي، ټول خلک چې کوم دي ژوندي دي نه مړه کېږي که نه، مونږ خو ژوندي یو که نه، مړه خو چې دی نه خو لاړه. این مدعیان در طلبش بې خبرانن، کان را کې خبر شد خبرش باز دنیا آمد. دا دنیا خلک ځان ته د مرګ تصور نه راولي، دی بې خبره دي. کم چې خبر شوي دي او اطلاع نه در رالیږلي، تا د ټلیفون نه دی کړی، تا د چټۍ نه در رالیږلي چې تا د چټۍ راولېږي چې وزویا و وراره و تره و پلاره و ماما و نیکه و وډیره و سرداره و ملکه و خونزاده صاحب و بولې صاحب و شیخ صاحب و پلانکي صاحب تا ته راولېږي چې لکه وروره وری په دې نوم نه خلاصېږي، په نوم نه خلاصېږي، په دې بدماشۍ نه خلاصېږي، په دې تکبر او غرور نه خلاصېږي، په دې ضرر ورکولو باندې نه خلاصېږي. عاجزي کوه، مسلمان شه، د مسلمان رور شه. مسلمان ته چې کوم دی نو ضرر مه رسوه، هغه ته خیر ورسوه. ژبه صحیح استعمال کا، غوږونه صحیح استعمال کا، لاس صحیح استعمال کا، دماغ صحیح استعمال کا، قلم صحیح استعمال کا، بیان صحیح استعمال کا، خپل علم صحیح استعمال کا. په دې خپل عمل باندې فخر مه کوه، دا ټول ضررونه دي، تکبر دی، د دې نه ځان ساته. داسې مسلمان جوړېدل پکار دي. صحابه داسې مسلمانانو نو ټوله دنیا تېرېده، شیطانان تېرېده او یهودیان او عیسایان او مشرکان تېرېده. خو چې کله مسلمانانو نه هغه شیزونه جوړ شو چې د هغوی ژبه د مسلمان په باره کې په کنټرول کې نه وه، د مسلمان خیرخواهي د دماغو نه ووتله، د مسلمان په شان کې د هغه په زړه کې درد نه راتلو، د مظلوم مسلمان سره د هغه په زړه کې درد نه راتلو. نو چې کله مسلمان داسې بېخونده مسلمان جوړ شو چې هغه د پاشۍ عریانۍ سره او د دنیا د معبود جوړولو سره ضرري مسلمان او ضرري د مسلمان دپاره. نن مسلمان ته وګوره چې څومره ذلیل او رسوا دی. ستا مال او ستا دولت هغه د یهودو عیسایانو سره یې نشي اخیستی. څومره زیات چې کوم دی نو پریشانه، څومره مظلوم یې، څومره کمزور یې، څومره ذلیل یې، څومره رسوا یې. ولې؟ ځکه تا خپل کار پرېښی دی. ته نن د صحابو په شان دې ځان برابر که، ته د هغوی په شان دې ځان برابر که، د هغوی د زندګۍ په شان دې زندګي جوړه که، په کومه لاره چې هغوی روان وو هغه شان دې ته وکړه. داسې مسلماني ده. وګوره آخري خبره کوم، ابو ذر رضی الله عنه یو وارې روان دی، د غلام په یو اوښ باندې دی سور دی او په یو اوښ باندې غلام سور دی. دم داسې نیلي غوندې کپړې اغوستې دي او هغه هم داسې نیلي د یمن کپړې اغوستې دي. یو شانتې دواړه دي، هر څه یو شانتې دي. یو سړی وله مخې له راغی، ابو ذر رضی الله عنه ته وایي چې ابو ذره تا او د دې غلام هر څه یو شانتې دي. ویل او که ولې دا زما غلام نه دی، دا خو زما رور دی، زما ملګری دی، خو زه لږ کمزوری یم او دی لږ مضبوط دی، ښه دی زما خدمت کوي.
دا زما غلام نه دی، دی زما رور دی. او ما د رسول الله نه اورېدلي چې ما یو ځل یو غلام ته یو څپېړه ورکړې وه، او نبي علیه السلام ما ته ویلې چې ابوذره ته یو سړی انت رجل فیک جاهلیه، ته یو سړی تا کې د جاهلیت خبرې اوس هم موجود دي چې ته غلام او دا مالک او تا ګوره هغه و لاړو معافي پې غوښتله، او د هغې نه بعد د هغه سره به یو شانتي کار کوو. که هغه یو بوکه اوبه راایسته نو دی به چې صبر زما نمبر دی چې دا خپله بوکه راوباسم ورور ته بیا بله راوباسي. بعض د هغې نه بعد مې څه نه دي کړی، دی ته مسلمان ته تکلیف نه رسو. نو الله تعالی دې موږ بې ضرره مسلمانان جوړ کړي چې مسلمانانو ته تکلیف نه رسو. وما علینا البلاغ.